دریم جهاد باللسان دی. دا زه چې درس کوم په دې الله ډیر ثواب راکوي، تاسو هم اورئ په دې هم ثواب دی. تبلیغیان تقریرونه کوي په دې ثواب دی. مولوی صاحبان د جمعې په ورځ تقریرونه کوي په دې ثواب دی. خو دا جهاد باللسان نه دی. جهاد باللسان دا دی چې ژبه دا د جهاد په فضایل او په مسایلو کې خرچه کی. لکه دا کتاب الجهاد چې موږ شروع کړی دی نو دا جهاد باللسان شروع شوی دی. د دې نه مخکې ثواب وو خو جهاد باللسان نه وو. جهاد باللسان د کتاب الجهاد نه شروع چې د جهاد فضایل او مسایل پکې بیانوي، د جهاد نظمونه بیانوي، او دارنګه د ظالم بادشاہ په مقابله کې حق کلمه وایي. نو دا ټول جهاد باللسان دی. ظالم بادشاہ ته چې حق کلمه وایي نو دلته د مرګ یقیني وي. حق کلمه چې ورته شیطان ته چې کنځلې کې کنه خفقېږي که خوشحالېږي. خوشحالېږي هغه نورم کوه چې ښه ډېر ګناهګار شي. خو عمل کې د مقابله مه کوه. عمل کې د شیطان مقابله چې وکړي خفه کېږي. په خوله چې څومره کنځلې ورته کوي هغه نور هم خوشحالېږي. دغه د دیموکراسۍ د نظامونه چې دي دا په دې جلسو په دې جلوسونو زنده‌باد او مرده‌باد نور هم خوشحالېږي. دا کیسه کې هم نه دي. خو عمل کې به د دې نظام مقابله نه کوي. عمل کې چې دې وکړه نو بس به دې بندي کوي. نو افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. دا مطلب نه چې مرده‌باد عمران خان، دا مطلب چې مرده‌باد جمهوریت، مرده‌باد دیموکراسي. دا ته وایه سبا ته په جیل کې پروت دی چې دا مرګ دی پکې یقیني شي. دا کلمة حق دی چې مرګ دی یقیني شي. او چې دا مرګ دی پکې یقیني نه وي نو هغه جهاد نه وي. هغه کلمة حق عند سلطان جائر هغې کې نه راځي. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود والنسائي والدارمي.